الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دا د اختر میاشته او د الله تعالی فضل چې زمونږ دا پروګرام د اختر د لوی اختر د ورځې نه مخکې راغی. په دې اختر کې مونږ بعضې داسې کارونه کوو چې هغه په نورو موقع باندې په نورو میاشتو کې د کېدو نه دي. مثال په طور په دې کې حج دی. حج په نورو میاشتو کې نه کېږي، صرف په ذوالحجه کې کېږي. بل په دې کې قرباني ده، نو هغه صرف په ذوالحجه کې کېږي او هغه 10 نه واله 10 11 12 درې ورځې. او بل په دې کې عرفه ده چې عرفات ته به خیږي، نو هغه په بل تاریخ وختو نو هغه عرفات نه دی، دا په 9 تاریخ خیږي. بل په دې کې د عرفې روژه ده چې د هغې ډېر زیات اهمیت دی. نو عرفې روژه دې ته وایي چې هغه 9 ته یعنې حدیث کې راځي 9 ذوالحجه په 9 تاریخ د ذوالحجې وی. نو چې ستا کله لکه نن 1 تاریخ و، نو نن د هفتې ورځ ده، نو په بل هفتې په ورځ به 8 تاریخي، نو ماته چې اتوار به نه وي. نو که ته وایې چې نه هلته په سعودي کې چې عرفات ته خلق خېږي نو هغه عرفه ده، نو ته به ټکنیکلی بیا بد راشي. وایي څنګه چې ستا نن عرفه ده نو د هر 9 نه پس څه 10 نه او په 10 څه عیدالضحی، نو بیا به سبا عیدالضحی کې هغه خو ته نشي کولی، گیپ نشته. لکه فرض که نن 9 ذوالحجه ده، نو ته دا بله ورځ چې ده نو دا خو باید 10 ذوالحجه ده که نه، او 10 ذوالحجه چې ده هغه اختر دی او اختر مونځ به کې او دغه به کې قرباني به کې. نو که ته وایې چې نه زه روژه د عرفې د هغو سره نیسم او قرباني بل ورکوم، ستا خو دویمه ورځ ده د اختر، ځکه چې ستا دا خو د 9 نه پس خو داسي، نو دا گیپ بیا ته بندولی نه شي. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم سپیشلی ویلی دی 9 ذوالحجه 9 تاریخ. نو 9 تاریخ د هر ملک خپلي. نو که ته وایې چې نه په ټوله دنیا کې یو شانې، نو لکه په امریکې والا به چرکې هلته خو شپی دا به د شپې د اختر مونځ کوي، بیا که نه د شپې به روژه نیسي. نو دا ټکنیکلی ممکنه نه ده. نو دې وجې نه چې په هر ملک کې خپل سیسټم وي، نو په هغې کې چې چا یکم اعلان وکړو نو د هغې نه 9 تاریخ به عرفه او عرفه چې دا د معرفت نه ده. نو مختلفو خلقو مختلف وجې خو د یادولو دپاره هسې اسانه ده. وایي چې ابراهیم علیه السلام چې خوب ولیدو، نو چې خوب سړی ویني نو وایي چېرې دا به ریشه یې کو به دا به هسې ما خوب لیدلی. ته اوس وایي چې خپل زوی حلال که، داسې آسان کار دی. او بیا هغه زوی حلال که چې هغه په 100 کال په عمر کې سړي سره حلبې کوي، نو هغه وایي چېرې چې دا به څنګه وي، دې ته ترویه وایي. په 8 تاریخ وایي خوب لیدلی و، جو په 9 تاریخ چې بیا ولیدو چې وایي چې هلکه دا خبره خو رښتیا ده، جو عرفه شوه معرفت ورته میلاو چې دا خو کول غواړي. جو اوس په کله کوي، جو په 10 تاریخ وکړو جو هغې ته نهر وایي. نو هسې د پیژندګۍ د یادولو دپاره د زده کولو دپاره. نو موږ که په علمي بنیادونو باندې یو کار وکړو، ابه ډېر ښه د هغې نه چې موږ هسې بې علم بنیاد باندې فال وکړو. صرف په دې کې موږ قربانۍ یو لفظ وایو. قرباني یو داسې عجیبه او قیمتي شی دی چې دا ټول نظام د قربانۍ د برکته آباد دی. لکه زموږ دا دیوال چې دی که نه، زموږ د خښتو قرباني کړې ده. نو که دې خښتو دا قرباني نه وی کړې، دې خښتې ویله چې ما له به سټکی نه راوړې، زه خو په ویښ کې نه ایسارېږم، دا یې وایي چې میری جسم میری مرضي. نو چې دا دیوال به موږ څنګه واخو؟ دا خو دې لاندنۍ خښتې قرباني ورکړم، دا بله پرې راله. زما دا ګیلاس چې زما سره دی، په دې کې دا اوبه چې دي دا هم د قربانۍ برکت دی، ځکه چې دا اوبه چې وي دا بخارات وو. نو دا د کراچۍ نه را روان شو د دریاب نه. نو دا چې بخارات نو په هوا کې مزې ولې نه کولې، خو قرباني ورکړه نو بیا کنډینس شو، نو وریځ شوه. چې وریځ شوه نو بیا څاڅکی شو، د څاڅکي نه پس بیا د هغې نه اوبه جوړې شوې. او اوس چې زما مری وچشي زه ترې ګوټ کوم. نو دا د قربانۍ برکت دی. همدغه رنګې که فرض که مونږ قرباني نه وی کړې، مونږ دا ټول چې دا نطفې والا خلق دی، څاڅکی و. د څاڅکې نه پس بیا علقه شوه، د علقه نه پس بیا مزغه شوه. نو خو سټپ بای سټپ قرباني کوله. نو که په یو سټپ کې سړی کلک شي چې زه اخوا نه ځمه، جو بیا به څه یا مونږ پخوا واړه و، جو لبې به هم کولې،
او اوس مونږه بوډې او بړې یو نو لکه مونږ قرباني چې نه وی کړی خپل سټیج هم نه پرېښودی دا بعضې خلک یې که نه ریټایر شي دغه نه د کرسۍ نه ناخوا کېږي نو ټولو خلقو پروموشن سټاپي په دې فوج کې چې یي و چې دوره ایکسټینشن یې وله ورکو نو خو قرباني نه کوي که نه ته قرباني ورکړه چې ستا نه سم سړی مخې ته راشي نو هغه ته وایه نه میم زرما ټوله زما نو چې کوم خلک قرباني نه ورکوي هغه غر کي نو د قربانۍ سره د زندګۍ تمام نظام چلیږي او قرباني ضروري ده نو سم سړی به هغه چې پاکې د قربانۍ جذبوي نو هغه څه خبره کوله وی لکه بوتل کې ستا سره شربت دی اتا ټیټ کلک کړی دی هغه سر والا نو د هغې د کولاولو دپاره خدای پاک پتا باندې لازم کړو چې ستا سره کومه سرمایه ده که نه نو دا کولاو که او د دې نه په سلو کې 2.5 روپۍ به خامخا ورکې که نه ورکې نو حکومت په دې نه په زور علي نو دا یې تاله صرف د بوتل لا سر کولاو کو دې نه په دې ته خلاصېږي نه ان فی المال حق سوى الزکات د زکات نه علاوه به بیا نور خرچه کې دا خو دله موږ په زور واغستل نو دغه رنګې تا نه قربانۍ د قربانۍ یو علامت دا دی چې ته به څه چل کې د دې اختر کې به د څاروی اخلې او څاروی به د ثواب په نیت اخلې او په سواړی کې چې کله ته په میله کې څاروی اخلې نو ته چې پیسې ورکې نو پټې پیسې به هم نه ورکې او د سواړی د میلې هغه ټیکس چې دی به ورکې اچانه چې ته داندلي وکړې چې مال یې کړپې د کنډو سره به ته راوباسې زه به ردې غاړې لاړ شم نو دا ته په نیکۍ کې ګناه کې نو دا ګناه به نه کوې ته به ورته چوره دا خو دغه لالمه دا زه غوښې لم نه لمو چې د غوښې نیت به هم نه کوې نو هغه ما هذه الاضاحي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا څه دي نو هغه ورته سنت ابیکم ابراهیم بعضې نوم داسې چې هغه تړلی شوی لکه د ابراهیم علیه السلام نوم د قربانۍ سره تړلی دی چې د قربانۍ ذکر وکړې جو د ابراهیم علیه السلام لکه اوس د حماس ته حمایت سره چې کله نوم راځي جو تا ته به مشتاق صاحب راحیات شي اگر درنې نوم اخلې جو قاضي صاحب به در یاد شي بعضې نومونه لیکلي شوي د هغې سره نو دغه شانته چې اوس فرض که ته د قربانۍ نوم اخلې نو داسې نوم به نه چې ته قرباني وایه لکه ابراهیم به پکې نه نو ملت ابیکم سنت ابیکم ابراهیم نو ستاسو د ابراهیم علیه السلام سنت دي نو ما د خبره دا ده چې الله تعالی وایي چې ګوره لکل امت جعلنا منسکا د هر امت دپاره موږ یو طریقه جوړه کړې وه لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام موږ چې تاسو له څه درکړي که نه د هغې به شکر ادا کوې وایي ما له دې څه راکړي تا له مېړه درکړی دا زړه نه دی په دې کې دننه سوچي نو هغه په د هغې شکر په څه ادا کوې دا سوچونه به په ایمان نو ایمان چې تا راوړ جو زړه شکر دی ادا کړو عقیده یې جوړه کړه نو بیا د الله څخه دا بدن دی د دې به ماته شکر ادا کوې د دې شکر څه دی زه به درته سجده وکړم دې ته صلات وایي جمون دې وکړو نو ستا سره چې کوم بینک بیلنس دی د دې به هم شکریه ادا کوې ویره دې به څه کوې ویره دې به په هر کال کې کم از کم 2.5 روپۍ خو ورکوې او په دغه کې د سرسایه ورکړې ده په وړوکي اختر کې او په لوی اختر کې به بیا چې کوم دی د قربانۍ هغه کم از کم له 7000 روپۍ خو به لګي په یوه حصه باندې دا به ورکوې او د هغې نه علاوه ته به وان فی المال حق سوى الزکات نو دا ستاسو سره په دې غوجل کې څاروي چې ولاړ دي نو دې ځای به چل کوې سخرناها لکم سخرها لکم دواړه الفاظ دي دا موږ ستاسو په کار کې لګولی دي نو چې څاروی ستا په کار کې لګېدلی دومره په کار دی راغلی دی نو د دې به څه شکر ادا کول نه غواړي وی په څه کار کې راغلی وی ویښته ستا د کار دي څرمنې ستا د کار ده ایون غوشان نه دي د دې نه څپیا کې به موږ تپلې او لکه د سرې دپاره هم ډېر زیات خو نو غوشان ستا د کار دي او پی خو یې لاسه کې او د ټول نه بهترین شی چې دی پی او شملې او بیا د هغې نه ماسته دا دومره مزې دې پرې وکړې نو اوس به په دې باندې هم شکر ادا کوې د شکرې سره په کال کې به کم از کم یو څاروی حلالې لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام نو دې باندې د خدای نوم چاله دې ته قرباني وي دا قرباني څنګه چې په دې لحاظ سره ضروري ده چې د دنیا ټولې څیزونو قرباني ورکړې ده نو الو د هغې نه پس الو کار روان دی که څوک په خپل سټیج ولاړ وی چې زه قرباني نه ورکوم یعنې که چا چې قرباني نه ورکوله یحیی خان قرباني نه ورکوله نو هغه څه چلو شو پاکستان 2 ټوکړې شو نو چې قرباني ورکوي نو ګټه کېږي چې قرباني نه ورکوي نو هلته بیداد راځي او تباهي راځي نو د قربانۍ د جذبې د پیدا کولو دپاره دا خو کمپلسري دی دا داسې دی لکه پلاني بیج لګولی وایي څه بیج لګولی د الله اکبر بیج لګولی وایي دا غالبا جمعیت والا دی دغه شان چې قرباني کوې نو دا د قربانۍ علامتي عمل دی چې ته یې کوې تھرو آوټ د ایئر چې ټول کال په تا کې د قربانۍ جذبوي ته به بیا قرباني کوې دا قرباني خلقو چې کړې ده ناشته شوي دي چا چې نه ده کړې ناشته نه دي وی ګوره مسلمانان خو څه کوې خو په پخوا د نن نه 2000 کاله مخکې سقرات یو هوښیار سړی و
دا سقراط دومره هوښیار و چې د ده شاګردانو نو هوښیار سړی د دې حاکمانو بدې شي. مونږ پخوا دلته کې د ډسټرکټ کونسل لپاره وی چې بشیر خان به ودرېږي، الله دې وبخي. نو کوم ته دی هغه وخت چې کوم ډي سی ایس پي د هغو میټینګ و، نو هغه یاره که دغه بلا راپسې راله نو بیا خو به کډه کول غواړي. ځکه چې کم سړی قابل وي، کم سړی ایکټیو وي، کم سړی ستا احتساب کولی شي، هغه څوک نه برداشت کوي. دا لالاګان د خلقو خوښي چې دا په دې اسمبلی کې وي چې ته ورته څه وایې هغه کوي. نو د دې وجې نه سقراط خو د هغې بادشاه نو بدي شو، د هغه هوښیاره خبره کوله، د هغې پسې راجمع شو. نو غټ د هغې عدالت به څه خو هجوم به ټول خلق به راغې. نو وی اسکو پانسیدو، نو هغه ورته وی تم وی به هغې ته یې خپله خبره کوله، وی چې دا کوم خبره چې ته کوې دا چاته مه کوه، خیر دی په خپله یعنې زبان بندي ته یې نشر کومه. هغه یاره دا خو نشم کولی. نو وی چې نشي کولی نو بیا به موږ تا به وجنو. اوس بار خلک ولاړې زنده‌باد نارې لګوي چې دا سړی ووژنئ، دا دې څه وایي. لکه ته اوس په یو ځای کې یو امام په یو ځای کې خپلو مقتدیانو ته وی چې خور لور له برخه ورکوئ، نو هغه دغه ملک زموږ چې الله دې وبخي هغه ډېر ښه جواب ورکړو. هغه ته موږ دې له نه نیولی جومات کې ورته وی ته موږ دې له نه نیولی، موږ ته خپلې خبرې کوه او دا خبرې موږ ته بیا مه کوه. نو هره حقه خبره په خلقو بده لګي. نو سقراط ورته وی چې بس ټیک ته هغه تاسو دی که نه، تاسو میں موت سے مغلوب ہوں گا اور تم برائی سے مغلوب ہو گئے. تاسو غلط کاروں کو تم بدی سے مغلوب ہو گئے اور میں موت سے مغلوب ہو گیا. او جو په هغه ورځو کې د مرګ طریقه دا وه چې د زهرو پیاله به ول ورکوله. نو سقراط نے زهر کا پیاله پیا. نو کومو ججانو چې هغه له سزا ورکړې وه هغه ججان څوک نه پېژني اوس، او کم سقراط چې قرباني ورکړې وه هغه تر اوسه پورې هغه له خدای پاک هغه شاګرد ورکړی او افلاطون. او چې څوک هوښیار یې ډېر نو اوس هم خلکو یې پلانی خو څه دی افلاطون دی نو، او هغه بالکل سقراط دی نو. نو که ته وایې چې زه ژوندی پاتې شم نو بیا به قرباني ورکول غواړي. که ته سر ړقې او هر چا ته وایې چې یاره دا ټیک ده او د هر چا په ګروپ کې یې قرباني نه ورکې، نو الله تعالی خو ستا نه قرباني غواړي. ځکه چې ډېر کلکه خبره کوي لنبلونکم، زه به تاسو ازمیم. افحسبتم، ستاسو څه خیال دی چې زه به تاسو داسې پرېږدم؟ ولما یعلم الله الذین، او خدای په تاسو کې رښتینی او دروغجن نه پېژندلي. نو دا ټیسټ به زه اخلم. نو چې هغه ټیسټ اخلي نو تا ته یې لیست ښوولی چې د دې څیزونو قرباني به ورکول غواړي. اوس دې ټیسټ ته یې ګوره، هر ځای کې چې هغه دغه کوي که نه، نو هغه الفاظ چې وي هغه ټول الفاظ نو هغه هر یو چې ته ګورې نه د یو بل سره تعلق ساتي. لکه مثال په طور باندې تا ته وایي چې ته کم څیزونه چې تاسو ته خواږه دي، نو زین للناس، نو حب الشهوات من النساء، نو د ښځو د خفګان قرباني به ورکې. نو والبنین، نو زوی به دې وایي چې ته په جمعه اسلامي کې ټول عمر یې او زمونږ خو د درنګ کار ټول بند دی. نو که فرض که مونږ پی ټي آی کې شامل شو نو زمونږ کار پې روانېږي، نو بنین به خفه کېږي که نه. نو والبنین، نو والقناطیر المقنطرة، ستاسو دا کم بینک بیلنس چې دی دا پیسې زمونږ ډېر شی مدني ده، نو زمونږ مدنۍ ته بیا نقصان رسي، نو دغه قرباني به ورکې. مقدر من الذهب والفضة، نو بیا ورپسې څه وایي چاته یاد دی؟ هو الخیل المسومة، دا مرسډیز ګاډي چې دي، دا موټرې چې دي، دا مونږ ته ان پی سی چې راغستې دي، مونږ ټول اوس چغې وکړو چې مونږ ټیکس نه منو. نو لکه په دې ګاډو کې به زه ګرځم خو ټیکس نه منو. چې ته وایې چې ټیکس منو، نو ما په خیال دا خلق به درنه ټوکړي ټوکړي به دې کړي چې یاره ټیکس منل پکې لا چاته وایي. نو مردان خلق به ټیکس ورکوي، مونږ به نه ورکو، او ګاډي به زمونږ د هغو نه ښکلي. والخیل المسومة او والانعام، او دا فارم هاوسونه نه دي کومه خلق چې ریټایر شي که نه هغه فارم هاوس جوړ کړي. نو په دې امریکا کې خو دا صدرانو ټولو فارم هاوس یې زمونږ د دې مشرف هم و. نو دغه فارم هاوس د قرباني خو زه نشم ورکولی. نو والانعام والحرث، او د زمونږ دا فصل چې دی د دې قرباني به ته ورکې. نو یو طرف ته درته دا چې تا ته د قربانۍ کم دغه ویلی و په لیست درته ښوولی چې د دې قرباني به ته ورکې، نو هغه یې درته په دې ځای کې ښوولی و. بیا تا ته د قربانۍ ځایونه درته ښیي چې په صورت توبه کې وایي، په صورت دا یو د صورت توبه کې غالبا 14 نمبر آیات دی چې چاته څه یاد دی؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم کنا وعشیرتکم واموال اقترفتموها
وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها. ګوره د اقبال له خدای پاک دومره دغه ورکړو که نه پوه په یو شعر کې دا ټول له جمع کړي دي چې یې رشته و پیوند یه مال و دولت دنیا، دا ټول پای کې مال و دولت دنیا راځي، دا رشتې نو یه رشته و پیوند بوتان وهم و ګما لا اله الا الله. نو بیا تا ته لیست ښوولی چې دغې قرباني کې د دواړو تقریبا یو شان مفهوم راځي. نو بیا دا بل په دې صورت مجادله کې بیا ورته وایي چې کم خلق چې ایمان یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله. یو سړي د خدای رسول سره جنگ دی، ستاسو سره دوستي ده، نو ولې حزب الله کې بیا شمولیت په تمه کېږم. نو د قربانۍ دپاره دا لیست موږ له راکړی چې دا قرباني به ورکول غواړي. نو ګوره چې د خپل بدن ته وګورې بیا به راته رایاد شي دلته صحیح سوچونه نو افکار او خیالات کې قرباني، نو دلته صحیح جذباتي پلانې مې خوښ دی پلانې مې بدې شي. اینې تاسو یقین وکړئ سړي بړه خوږ شو چې بعضې خلقو ویلو چې که زما مور د پلاني سره نکاح وکړي زه به پرې خوشحاله یم. دې ته وایي دې ته جذبات وایي چې سړي په حق کې ته دومره جذباتي شي چې د خپلې مور بېعزتي کې. بیا د یو اوس پس په دې ملکنډ کې چې کوم دا واقعه وشوه نو په دې کې څه چې سړی دومره جذباتي شو چې په مړي پسې رباب غږوي د جذباتو. نو د دې جذباتو ته دومره حد ته لاړې چې هغه ته سورت یاسین ویل غواړي، هغه ته دعا کول غواړي، د هغه غم کول غواړي چې خدای پاک آخرت دغه کې بچ کړي او د هغې د مور پلار له خدای صبر ورکړي او یو ښه کمپنسیشن وله خدای ورکړي. دا توجه پکار ده. نو ته وایې نه زه به رباب غږوم، دې ته جذبات وایي. نو ګوره خیالاتو جذباتو، نو بیا په دې خېټه کې سي خواهشاتو، نو په ښکته به سي شهواتو که نه. نو بیا به ټیکټ ستا ټریننګونه چې تا کوم ریسرچز کړي دي هغې به هم قرباني ورکوې. نو بیا رشتې ستا تعلقاتو د دې ټولو قربانۍ چې دا ټوله قرباني را جمع شي نو الو به ته د قربانۍ دغه جوګی واقعي چې تا کار صحیح وکړو د هغې دپاره ستا د موټیویشن دپاره د موټیویټ کولو دپاره ستا د راویښولو دپاره په کال کې یوه ورځ ده 10 تاریخ چې پای به ته څاروی لالې دا به خامخا کې. نو چې دا وکړي دا په تا کې د قربانۍ دا جذبه به تازه کوي. دا داسې دی لکه چې تا جنډه لګولي صرف نور کار خو به ترو آوټ د ایئر کې قرباني به پکاري. او کومو خلقو چې ورځ موندلې وه لکه سقرات هغه قرباني کړې وه. قرباني چې چا کړې وه ما چې د قربانۍ نوم په قرآن کې په حدیث کې راځي ورسره د ابراهیم علیه السلام نوم راځي. نو ابراهیم علیه السلام دومره قرباني کړې وه چې ته به اریان شي چې لکه دا انسان دا کار څنګه کولی شي. نو الله تعالی په دغه کې یو ده ان ابراهیم کان امتن، د دې نه بل غټ ډګري شته یې وله ورکړه. بیا خپل پیغمبر ته لکه موږ ته چې کوم په قرآن کې 2 ځایه راولي چې ته ولقد کان لکم فی رسول الله نور را سره تاسو وایي دا د رسول الله شو. نو قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه. نو ګوره د یو طرف ته ابراهیم یو طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو په باره کې چې ستاسو دپاره هغه خو اذ قالوا لقومهم انا ګوره دا بایکاټ ډېر زو دی انا براء منکم ورپسې ومما تعبدون من دون الله که نه تر څو پورې چې تاسو رغوی وقد بدت البغضاء بدا ټکی دی موږ ستاسو منځ کې ورانه ده. نو ابراهیم علیه السلام دا چل کړی و. د ابراهیم علیه السلام هغوی چې دغه چې کله دا اختر او ته د لوی اختر قرباني کوې وایي چې هلکه اختر به کله په 17 تاریخ وایي او تا ته د ابراهیم علیه السلام پته نه دا به ډېر زیاتې تا کړی. وایي ګوره ابراهیم علیه السلام د ښه غټ پیر کره پیدا شوی او ښه پوره مدني وه او ښه عزت تر د خپلو پیرانو د بچو ته وګوره دا سابقان او دا دغه چې ګرځي دي څومره مزې کوي. هغې ځای نه پنجابی را روانې او هغه ځای نه په سجده ورته پرېوځي چې ګوري ځان سره یې ګډ راوستی. نو چې ابراهیم علیه السلام دی خو خدایان جوړول هغې د بوتان نو خپل پلار ته څه وی اذ قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذ اصناما آلهه انی اراک وقومک فی ضلال مبین. نو مطلب چې ابراهیم علیه السلام د کور نه شروع وکړه او بیا په خپله ګوره هغه د عقل استعمال ما تعالی پکار دی. عقل د خدای د طرف نه یو درکړی شوی نعمت دی. دا پراپر یوټیلایزیشن چې ته وکړې ته به حق ته ورسې نو هغه د هغه استعمال کړی سټپ بای سټپ. نو څنګه کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض نو فلما جن علیه اللیل نو رأى کوکبا نو ستورو ته چې وکتل نو هذا ربي دا سټپ بای سټپ دی روان دی.
نو هغه ورته چې کله فلما افله وی لا احب الافلین نو ستوري خو یې ترې ویستل نو بیا به سپمۍ راختلي چې سپمۍ راوخته نو وی هذا ربي نو چې فلما افله چې کله هغه دغه شو نو هغه اعلان وکړو چې لئن لم یهدني ربي لاکونن من القوم الضالین نو دریم نمبر بیا چې کله انور یې ولیدو نو انور به کې هذا اکبر دا خو غټ دی نو چې کله فلما افلت نو هغه وی یا قوم انی بریء مما تشرکون مطلب چې پټه پړه کې ونه ساتله ښکاره خبره یې وکړه نو خلق ورته چې دا خو ته زیاتې کې او چې یقال له ابراهیم دا بوتان به ماتول غواړي نو یو سړي خبره کوله که نه وی چې یاره اقامت دین نو هغه یې په دې منصوره کې دی ناست وي وی اقامت دین راولي وی ستا څه خیال دی هلته هغه په دې لاهور کې هغه مزار کم یو دی داتا گنج بخت بیدی به داتا گنج بخت ته ورشي دغه بت پرستی به ماته کي مطلب چې 80% خلق به چې زیاتې دی وکړو دا داسې کار دی دا داسې دی لکه 9/11 چې کړی و 9/11 چې هغه 2 ټاورز رارتاو کړل نو امریکې والا چې ټول خفه شو نو ابراهیم علیه السلام 9/11 کړی و که نه چې ته اوس ورشې بوتان ټول ووښې بیا د هغې غټ بوت په خوله کې د غږ واچې نو هغې وایي چېرې دی خو اور ته ارتاول غواړي ابراهیم علیه السلام اور هم قبول کو او بیا دا د هغه د الله سره دومره تعلق دی لکه ته په تا کې به دا خوی پیدا کوي څه ویلو سنت ابیکم ابراهیم نو وایي چې کله دی هغه د اور انتظام وشو نو هغه د نیکۍ په بنیاد شوی وی یو بوډۍ به هغې وی چې خدای پاکه زمان وسیته خیر کې لکه مثلا نن سبا چې خدای د MBBS په ټسټ کې پاس کې نو د ابراهیم د سو دپاره مې 2 ګیډي لرګي منلي دي هغې دا وی نو هغه خلقو به لرګي منل نو ډېر شی لرګي را جمع کړو ورته وایي به ورته څنګه د لاول توپ وایي په هغه ورځو کې جوړه شوه ټال کې اچولی دی هغې ته اچولی نو چې کله وی د جبریل ته کېدای شي رسول الله صلی الله علیه وسلم چا ورته وایي چې یاره تا ته څه تکلیف چېرته میلاو شوی هغې وایي چېرې په 4 موقعو باندې ډېر ټینسومه یا ډېر په مشقت لفظ وایي په کومه وی یو دا چې کله ابراهیم علیه السلام یې ورته واو نو موږ ټول خفه وو آسماني مخلوق ټول خفه وو چې خدای پاکه دا خو ډېر زیاتی کېږي چې ابراهیم علیه السلام له چې فرشته راغله نو ما ورته وی چې الی حاجة نو هغه ورته اما الیک فلا حسبي سوالی علمه بحالي د چا لپاره چې ورته ویږه ما رانه خبر دی نو الله وی چې یا نارو کوني بردا وسلاما نو مطلب چې دومره غټه حوصله یو سړی وکړي او هغې نه پس چې کله ابراهیم علیه السلام بیا د هغې نه بار ته راووت نو هغه بیا وی چې انی ذاهب الی ربي سیهدین او بیا ولا خدای پاک وی ربي حبلی من الصالحین بچی راکې نو بیا هغه له موږ څنګه ورکو بغلام حلیم داسې بچی وله موږ ورکو چې پای کې صبر وي نو صبر چې پکې نو چاړې ته هغه ټینګېږي ګوره حلیم د اسحاق باره کې ویلي اسحاق علیه السلام باره کې چې علیم د ابراهیم حلیم وله موږ ورکو نو فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى وایي دا د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د تربیت هغه ټیسټ اخیستو اوس کو هغه ویلی چې نه لکه ته اوس زمانه کې سوچ کوو چې ولې تللی ونه شوی ولې زه دې مونږ یم نو چې ابراهیم علیه السلام خو د خدای خبره منله بیا نو خو ستا خبره خو لکه په زور به یې کوو که نه خو هغه ورته څه وی یا ابت افعل ما تعمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین نو ګوره بچے سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی دا خلق دی وجه نه وایي چې هغه وی چې بس جو ټیک ده او بیا ډېره عجیبه خبره ورته وکړه وی چې د جبریل والا خبره چې په دې موقع باندې چې خدای پاک ماته وی چې ابراهیم بچ کوه ځان رسوه او کله چې په اسماعیل چاړه راښکه نو په دې وخت کې زه ډېر په مشقت کې وی چې اسماعیل بچ کوه نو چې ده به دا چاړه راښکه نو چاړې به کار نه کوو ابراهیم علیه السلام ورته غوسه شوی نو هغه وی چې بر راته خدای وایي چې مه کټ کوه مونږ وایو که نه فرشتو ورته لاس نیولی او یو چې کله یوسف علیه السلام یې کوی ته ارتاوه نو ما ته خدای پاک وایي چې شابه د زما بنده بچ کوه نو هلته چې زه ورسېدم یو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په جای خود کې هغه وینه د مخ مبارک نه راله نو الله ماته وایي چې ګورې ځمکې له لاړه نه شي که ځمکې له لاړه نو په ځمکه باندې به بیا ګورې شی زرغون نه شي ستاسو د اوبه خلاصېږي ګورې شته په ځمکه به بیا څه شی زرغون نه شي نو زما مطلب دی چې دغه وایي چې زه پې دومره ستړی شم نو په دغې وخت کې هغه بیا وګټله ابراهیم علیه السلام دلته بیا وګټله او بیا د هغې نه پس چې راغې نو هغه سړي خبره کولی چې موږ چې د حج له خو تاسو تللي الله دې ټول بوځي نو په حج کې زنانه سړي سره لاړې شي نو د زنانو ته اکثر سړی وایي تاسو په دغه کې مونځ وکئ په دې هوټل کې
او تاسو سره ځای ګڼه ده او زه به لاړ شم. نو چې ته هغه خو محفوظ وټلي نو کله چې سړی طواف له لاړ شي د خپلې زنانه هلته پرېږدي نومړی پړه کښېني چې خدای چې څه چل به شوی. ابراهیم علیه السلام په دغه ځای کې خپله ښځه بچی پرېږدي او الله ورته وایي دلته یې پرېږده. نو اوس خو پکې اوبه دي هر څه دي، ته اوس په خپله وړو پسې خفه یې، هغه په ښه هوټل کې دي او هغه خپل واړه هلته پرېږدي او هغه واړه چې دي هغې سره وایي چې لږ غونته کې اوبه وی نور یې نشته. نو هغه چې هاجره به هاجره به ورته وایي الی من تکلنا یا ابراهیم، موږ دې چا ته پرېښودو. نو دی وله جواب نه ورکوي. نو چې ته اوس ملک ټول خوښ یې نو هلته به څومره دغه خبره ماران لړمانان شرمخان او بم نشته او ټول شګې شګې دي. نو چې درې پیرې ورته وویې نو هغې غریبې ورته دا غاړې وې الله امرک بهذا، خدای پاک د دې داسې ویلي چې دې دلته پرېږده. نو هغه وې او الله امرني بهذا. نو هغه ورته فیضل لا یضیعن الله، خدای پاک به اوس موږ نه ضایع کوي. نو دا د فیملي طرف نه یو ډېر ښکلی سپورټ شو چې هغه د هغې حوصله دومره په ځای وه او بیا د هغې نه پس چې هغه ځای د بله قرباني وشوه. کله کله به وایي تپوس له راتو چې بیا تپوس له راغی نه بیا ورته خدای پاک وایي چې اوس خو دا حلالول غواړي. نو دا ټولې خبرې چې ته را یو ځای کوې نو د دې نه پته لګي چې په ځان کې به د ابراهیم جذبه بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. نو چې دا تا ته دا پته چې کله مونږ قرباني کوو که خیري او مونږ بیا څاروي حلالو نو چې په ذهن کې دا یي چې ابراهیم علیه السلام دا کار کړی و د هغې په ځای باندې وفدیناه بذبح عظیم وترکنا علیها فی الاخرین. دا مونږ چې هغه وروستی خلق دا کوو دا یې مونږ ته پرېښی دی او دا مونږ هغه سنت ادا کوو. نو دا ابراهیم علیه السلام چې دغه کار وکړو نو د هغې د وجې نه چې تا ته د ابراهیم جذبه په ذهن کې یادی. او دویم نمبر چې کوم چا مخکې چا قربانۍ کړي دي او د قربانۍ د وجې نه دغه موندلی دی نو یو پکې د اصحاب کهف دي. اصحاب کهف لکه هلکان دي څه ورته انهم کانوا فتیة آمنوا بربهم، خو څه ورسره وزدناهم هدا. نو هغې چې کله بادشاه ته لاړل او هغه ورته چې موږ خو ایمان راوړی دی او ښه په کلکه خبره یې وکړه د هغه په مخ کې انا آمنا بربنا، موږ په خپل رب ایمان راوړی ستا بادشاهي نه منو. د هغې قرباني وکړه، هغې لاړل او اوس اصحاب کهف تر اوسه پورې مشهور دي او د جمعې په ورځ به څه وایې سورت کهف به وایې او هغه قرآن سورت د هغو په نوم باندې دی اصحاب کهف، ځکه هغو قرباني ورکړې وه. بله دلچسپه قرباني چې ورکړې وه هغه د موسی علیه السلام هغه جادوګر چې و فرعون والا. نو هغې چې کله ګوره وایي چې مقصد اصل شی دغه دی نصب العین دی. نصب العین دی ته وایي چې ستا مخې ته عین سترګې ته وایي، نصب مخې ته وایي چې ستا سترګې مخې ته یو شی چې دا ټارګېټ دی دا به اچیو کوو، دې ته نصب العین وایي. نو چې څومره ټارګېټ ستا کمزوری دومره به ته کمزوری، دې ته وایي ضعف الطالب والمطلوب. نو دې وجې نه دا زما به د ملکڼ په دغې ملګرو داسې زړه سوځېدو چې دا غریبانان اوس صرف دې ستار ته او رباب ته پاتې شو. چې ته سوچ وکړې د یو ځای نوجوانان په شریکه وایي چې زموږ مطلوب سره ستار او رباب دی، حالانکه زموږ مخکې چې کوم خلک ښکلی تېر شوی په دې سرحد کې والا ولی خان زموږ ښکلی سړی تېر شوی دی، قیوم خان تېر شوی، مفتی محمود صاحب تېر شوی او سردار علی خان صاحب تېر شوی. په دې کې چا رباب وهلی و؟ اینې د ښکلو خلقو په ریکارډ کې رباب خو نشته که نه، نه په دې څوک مشهور دي. نو چې کله موسی علیه السلام هغه خلق دی هغې څه چل کوي، هغې ټارګېټ چې دی اول دنیا ده، مقصد یې څه نصب العین دنیا ده. نو فرعون ته څه وایي چې کو فرض که دا سړی موږ دله پړ کو نو ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبون، کو موږ وګټله نو موږ له به ته څه راکې. ګوره اوس څه شی دی امپرفیکټ ان کمزوری ټارګېټ دی هغه دا چې هغه ورته څه وی انکم لمن المقربین، تاسو به زما سره جو هغه خوشحاله و. اوس وی دا کلاړي نه دی یا دا فوجي ډېر د مخالف دا ټریکس ښه پېژني. لکه کم سړی چې په کرکټ کې میچ کې تکړی نو هغه چې هغه بل مخالف ټیم والا چې نو دې وجې نه پې پوه شي چې خو زبردست چکه یې ولګوله، زبردست چوکه یې ولګوله. زموږ دا دغه چې و د ثوابۍ والا کوم شهید چې دی نوم والی کرنل شیر خان بادري چې ده هغه د انډیا فوج وی مخصوصه کړې وه، بیا هغې خط ورسره لیکلی و. نو دغه شانتې چې موسی علیه السلام کم ټریکس وکړل هلته هغې کوي. نو د موسی علیه السلام هغه کاروایي چې ده هغه خو چونکې د فیلډ کسانو
نه پوهېدل چې یاره دا خو جادو نشي کېدی. ګوره د چې کوم کلاړي هغه پوهېږي، نو هغه وایي چې دا خو جادو نشي کېدی. نو چې جادو نشي کېدی نو آمنا برب موسی و هارون. نو هغوی اوس ټارګېټ وموندو، لکه لاول امپرفیکټ، مقصد یې څه نصب العین پیسې وې. لکه زمونږ کې لکه کسان چې نصب العین منبري جو کله پی ټی آی کې شاملېږو، جو بیا دغه ته مسلم لیگ ته لاړ شو. ما په خپل بونیر کې ډېر خلک داسې ولیدل چې دومره وچورلېدل که نه، ځکه نصب العین د هغې چې د الله رضا نه، نصب العین کورسی جو هغه زه په شنګلې ته یو ځای ته تللی وم، یو سړي د جمعه اسلامي دومره صفت کاو چې ما یې دا صفتونه خو پکې ما ته هم نه دي معلوم، زه یې میلمه وم. نو لږ ورته جمعیت علما کې شامل شو، جو بیا ما ورته چې خبرونه جو پی ټی آی ته تللی، جو هغه ونه دراو، جو بیا جمعیت علما ته راغی. دې ته نصب العین وایي. نو کوم خلقو چې نصب العین وی کی نو دغه نه دی د موسی علیه السلام دا جادوګر دی چې کله پوه شو نو هغې نصب العین بدل کو یکدم. آمنا برب موسی و هارون، آمنا برب العالمین. نو دا هغې خلقو او بل چې کوم کس ډېره قرباني کړې ده، دې ذکر وکړو، هغه مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه. دا یو نازولی هلک ته وایي د 14 سال عمر و، پلار د مړو. پخوا چې به پلار مړ شو نو جایداد به ټول تره اخېستو. زموږ دا به هم داسې وه، مور یې کونډه وه، خو په ده باندې مور هم مینه وه او دا تره پې هم مین و. نو دی یې چېرته سخت ایله نه دی ورکړی. نو د ده ښایست یې دې نه پته ولګه چې شهید شو، نو خلقو یې رسول الله شهید شو، داسې اعلان شوی که نه. او بل دغه بیا د ده جامې دله به وایي د شام نه جوړې راتلې، او بیا د دغه کوم عطر چې به ده لګول، نو چې په کومه کوڅه به تو نو په رسول الله مین شو، نو ټارګېټ بدل شو. وره چې کله نصب العین بدل شي نو سړی پرفیکټ شي، هغه ایکشنز هم پرفیکټ شي. نو کله نصب العین بدل شو نو چې مور خو ورته څه منت وکړو، اتره یې نو بیا ورته وایي چې ته به موږ د کوره وباسو. نو هغه نصب العین پېژندلی و، هغه هلته کلک شوی و. نو هغه وایي زه ځم. نو هغې بیا وایي چې یاره دا خو داسې نه شي کېدی، ته به زموږ د جامې م وباسې. نو ډاکټر اسرار وایي الف ننگا گھر سے نکال دیا گیا. اب هغه بل کس وایي چې جیسا پیدا ہوا تھا ماں سے ایسے ہی گھر سے نکال دیا. او بیا هغه چې د کور ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په دار ارقم ته به تللی، او په دار ارقم کې هغو سره سو یو شړی به ورسره، یو شړی به یې چاپېره کړي. هغه غریب په هغې شړی کې چې کله د مدینې نه دغه راغی ډیمانډ راغی چې موږ له استاز پکار دی، وی دی به راسره لاړ شي. نو هغه غریب په هغې کې لاړ. نو اوله مدرسه خو خدای پاک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت کاو دا یې پورې راونډ اباؤټ 100 کسان مسلمانان شي وو، او په دې دوران کې تقریبا 13 سال تیر شي وو. او هغه چې هلته لاړ نو یو کال پسې 72 کسان راولېږل، دومره ولا خدای عده ورکړو. او چې کله هلته په احد کې شهید شو نو بیا کفن له څه نه و، کپړه نه وه که نه. نو وروستو چې صحابه و بیا به مزې شوې، نو هغوی چې به ډوډۍ ته کېناستل نو مصعب بن عمیر به ورته وریاد شو، به یې زموږ نه ښه و، او هغوی چېرته دا ژوند نه و لیدلی، او هغوی د دنیا لاړل. نو بل کوم دغه چې کړی قرباني چې کړې وه مصعب ابن عمیر کړې وه، چې ستا په ذهن ته چې قرباني کې قربانۍ والا خلق ځان ته رایاد کې. بله قرباني چې چا کړې وه امام حسین، هغه خو هم چې کمپرومایز یې کړی وی جو آسان کار و. نو کربلا ته لاړ، هغه څه وایي اسلام زنده ہوتا ہے هر کربلا کې به، ادروایز ظالم ملګرتیا به یې کړې وه، هیڅ نه و. یزید ته به یزید رضی الله عنه وی او ښه سم کار روان و، خو هغه نه قرباني وکړه. او بله قرباني چې چا کړې وه د هغې نه علاوه په موجوده حالاتو کې دا حماس کوي. په تمامه دنیا کې ټول مؤمنان چې دي، مسلمانان چې دي، دا بې وفا ګروپ دی، او حماس چې دی دا وفادار ګروپ دی. نو تر اوسه پورې چې کوم کسان شهیدان شوي دي تقریبا 50,000 کسانو پورې دي. کم چې زخمی دي نو هغه د 1 لاک نه سیوا دي. کورونه د خلقو نشته چې دین یتیمانان دي، او یا هغه لاس اخپې نشته. نو هغه زمونږ دغه ډاکټر صاحب چې تللی حفیظ صاحب، نو هغه وی چې هغې یو ماشوم ته ما وی چې کیف الحال، نو هغې ما ته وی چې الحمدلله. نو ما چې دا لاس وکتل نو په دې لاس کې راډو، نو بل لاس چې مې وکتو نو هتې پرې شوی. او پرون یو کس ما ولید دواړه خپې نشته، او هغه په ټوپک باندې دغه کوي. ولې ټارګېټ بدل شو. نو په تمامه دنیا کې د الله د دین دپاره وفاداري چې څوک کوي هغه حماس دی. او چې ټولو خلقو بې وفایي وکړه، په کې سعودي عرب دی، ورسره UAE دی. ایران چې کوم میزایل را لېږلی و هغه انټرسپټ کړی و، چا اردن، د اردن بادشاه نو کړی و.
نو دې ته وایي چې کومو خلکو قربانۍ کړي دي نو په هغې کې یو مثال چې دی د اصحاب کهف دی، یو مثال پکې د یوسف علیه السلام دی. یوسف علیه السلام والا قرباني چې والې نو یوسف علیه السلام چې اوس د چا سره دی نو نایک دی، نو دا نایکه چې ورته کومه خبره کوي نو چې کمپرومایز یې کړی وی نو خپل کیریئر یې په دا ولګاو وی نه انه ربي احسن مثوایا انه لا یفلح ظالمون دی که فلاح نشي موندی. نو ابراهیم هغه چې په منډه چې راغی نو غریب جیل ته لاړ خو قرباني وکړه. چې قرباني وکړه جو لږ ورځې پس خدای پاک بادشاه کو او هغه ټول دغه چې دي د بني اسرائیل په هغه مصر ته شفت شو ځکه چې یوسف علیه السلام قرباني کړې وه. نو وایي چې ته به هر وخت سوچ کې چې کله ته ځې او څاروی لالې نو په ذهن کې به دا خبره ږدې هر هغه سړی چې هغه سره وسعت دی نن سبا چې د دې لپاره که ما د عالم نه اورېدلي دي نو ৭۴,۱۰۰ روپۍ چې د چا سره یې په هغه قرباني لازمه ده ৭۴,۱۰۰ روپۍ په دې حساب باندې نو هغه به قرباني کوي. قرباني چې کوي نو چې په دې هغه باندې چوري راکاږي ځان ته به ابراهیم علیه السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړي څه وایي چې اللهم تقبله مني کما تقبلت من خلیلک ابراهیم ومن حبیبک محمد صلی الله علیه وسلم اللهم منکا ولکا چې تا ته دا جذبه را یادوي او بیا به وایي چېرې زما په ټوله زندګۍ د قربانۍ نه ډکوي. نو کم خلکو چې قرباني کړې وه هغه شته دي او چا چې خودغرضي کړې ده هغه ورک دي. ما الله تعالی د خدای توفیق راکړي چې موږ قربانۍ والا جوړ شو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.